سورة الأعلى ترتیب عثمانی دا سورت چه ده واتم نمبر سورت ده و ترتیب نزولی چه ده اتم نمبر سورت ده نازل ده رست ده سورت التکویرنا. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح منا تسبیح وایا پاکی بیانوا. اسم ربک نم درفستا علا چوچت ذات یا سبح منا صلی مسکوا اسم ربک باسم ربک پنم درفستا بانی تکبیر تحریم وایا العلا چوچت ذات یا بعض مفسرین و یا صحابه کرام و یا جماعت و تابعین. سبح اسم ربك الأعلى من قل سبحان ربي الأعلى ويا سبحان ربي الأعلى سبحان باكيدا ربي رب زمان الأعلى چوچت ذات ده رأي ده يو جماعت ده صحابه و ده تابعين شو. لك حديث كي رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم ولستر سبح اسم ربك الأعلى بيع سويل فقال بسويل ده مبارك بها سبحان ربي الأعلى يا مراتنا منسب تكبير التحريم باندك يا سبحان ربي الأعلى ويا الذي دا الله غزاد ده خلق چه ده پیدا کړي خلق كل ذي روح طول ذي روح فسوا پس بیا برابر کړي ده اغي لا سونه ده اغي سترګي ده اغي خپي ده اغي والذي دا الله تبارك وتعالى غزاد دي قدر الارزاق والاجال برابر کړي دي مخلوق لره رزق او اجلونه نیټي وقدر الخير والشر د خير او د شر تقدیر هم د جوړ کړي الله تبارك وتعالى. فهدا پس به هدایت کړي نه خودلې د لاره د رزق او لاره د خير او شر دي انسان ته. والذي دا الله تبارك وتعالى غزاد دي اخرج چی دراوستی دی المرعى غیاشنا فجعله پس وګرځي بیا دی غیا لره رست د شینوالینا غثاء مانا وچکلک احوا اسود تور چوچ د ستور ته مایل شي. سنقرئ کزر د چوبولرو مونږ تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران کریم په واسطه د جبرئیل علیه السلام فلا تنسى پستانه بهیری گینا یا دویمه معنا فلا تنسى پستب یاد نو باسی دی قران کریم لرا الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله تبارک وتعالى اراده وشي د هریدلو هغه د نسخ اراده وشي هغه تلاوت هم منسوخ شي او حکم هم منسوخ شي نو الا ماشاء الله مگر دا چې د الله تبارک وتعالى د اراده د هیرولو وشي نو ورخطا کیږه ما تا نه هیریږي بنا تا نه هیریږي. هیرول دو قسم دي یو مؤقت یو مؤبد. مؤقتی هیریدل کله کله انسان نه هیر شي نو بیا ورته رایات شي دا او مؤبدی هیریدل همیشه د پر هیریدل کله کله به یو غت صورت نازل شو د صحابه او نبم هیر شو ډیر آیاتونه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نبم هیر شو د الله تبارک وتعالى اراده د نسخ بوا لك ما ننسخ من آیت نه چې منسوخ کو من آیت د آیت نه ولا سپاره کې الله وای او ننسیا یا هیر کو نأتي بخير منها نراتلوکم دا غینه غرا مراد تنه داده. انه یقینا الله تبارك وتعالى يعلم علم لري الجهر بخكار باني من القول والفعل د قول او د فعلنا وما يخفى چدي پټيا فغيبان هم الله تبارك وتعالى علم لري ونيسرك او اسانو مونږ تعالی لليسرا اسانه لره چې جنت یعنی تا ته توفیق درکو چې داسې عملو کې چې جنت ته ورسیږي یعنی توفیق درکو تا ته چې دا عمل په ذریعہ باندې ته جنت ته ورسې. فذکر پس پنور کوا ته په دې قران کریم باندې نصیحت کوا پنور کوا نصیحت کوا خلق لرا ان نفعت الذکر کدا ان مخفف من المثقل شین انه شان داده دا ذکر چې دا نصیحت چې ان نفعت الذکر دا نصیحت نفر سوی دی خلقو ته یا كإن مخفف من المثقل نشبه ودا سوي ان نفعت الذكرى كشر نفر سيستا نسيات او لم ينفع نكنف نرسيا ونفع وركي او كن وركي فذكر پستو نصيحت كوا یا فذكر بل ذکر غلی ان نفعت ان الذكرى تنفع المؤمنين داستان نصیحت نفر سي مؤمنانو ته دلته قید راغه
ان نفعت الذکر سرا دلته سم مقامات ته اشاره ده بعضو خلکو ته چې نصیحت کې په قران باندې قران آیات ورته دا مخ بدلن کوک خمولا به بعض دا قران آیات بدلږي قران آیات اصل قران دی ور قران تو په لکه حدیث باندې تموز کولای شي نه حدیثو کې ضعیف قوي حسن لغیره شاذ قران داسې نه چې لا ریب فيه بالکل شک نشته چې قران آیات ورته هغه کې بس مخ به داسې تروش کی تندې به تروش کی بالکل به هغه خپل عالم خبره به ورته حق کړی دا الله خبره بالکل دی کې به شک کوي ښه دغه څه خلک مشتخه عالمانی خپوي بوي شک بکینه بس پلان کې مولا صاحب دا ویلي دی خو دې کې بس خبره اینو نه یقین بکې قران باندې نو مقامات ته ګوره بعضو خلکو باندې دغه سي قران بد لګي او بعض جاهلانو باندې بد لګي هغه ټیم کې نصيحت په قران باندې مکوا نو بیا مراد تنه ده فذکر پس نصیحت کوا ان نفعت الذکر کچره نفع ورکې ذکر نصیحت ستا زه ته ګوره سيذكر زرد چې پند به واخلي د قران کریم نه من هغه څوک يخشى من الله چیرېږي د الله تبارک وتعالى نه ويتجنبها ويتباعد لری کېږي ها د دې نصيحتنا الاشقى الوی بدبخت چې ازلی بدبخت فی علم الله فعلم د الله کې الذي د الله لوی بدبخت هغه انسان دی یصلا چې دیبه منتها کی دننه کیږي النار الكبرى اور لویتا جهنم ته بدننه کیږي ثم دا بدبخت انسان لا يموت نه بمري فيها په جهنم کې ولا يحيى او نه بجندوي په حیات د نفع سره چې نفع واخلي د جننه رب کریم فرمای قد پتاخي سره افلح فاز کامیاب شو راحت والا انسان سوق دې منه سوق تزکا چې پاکي ک نفس پلرا د سنه د رضایلونه د شرک نه من تزکا چې پاکي ک نفس پلرا د شرک نه یا بعضی مراد تینا من تزکا مؤدی د صدقه الفطر شو یعنی سرسایه چې څوک ورکیا د کامیاب شو او مراد د وذكر اسم ربه او یاد کړ اسم ربه نوم در خپل فصلى پس بیا منځ کو بعضی وی چې اول نم تزکانا مراد هغه چې صدقه ورکا یعنی صدقه الفطر سرسایه ورکا دغه انسان کامیاب شو وذكر اسم ربه یاد کنوم پر رب نوم در خپل لرا پلارک چې مسجد تلو اختر پورز عیدگاه تلو تکبیرات ویلو فصلى پس بیا منځ کو فصل العيد بیا منځ کو نو تزکیه نو په سرسایه سره د اموالو پاکی وکړه ورکړه سرسایه لرا نو بیا وسنګ معنا کې خد پتاخي سرا افلح کامیاب شو من هغه څوک تزکا چې ورکړه سرسایه لرا وذكر اسم ربه یاد کنو پلرا کله چې عیدګاه تتلو فصلى العيد بیا منځ کو د اختر دا انسان کامیاب شو بعضی دا معنا کې بلکې اصلي خبره ده بل تؤثرون بلکې تاسو غوړه کوي الحیات الدنیا جن دنیوي لرا حال دا دی والآخرت واخرت چې الله خیر غوره دی وابقا باقی پاتې کیدون کې دی تل پاتې کیږي وما عند الله خیر ما عندكم ينفذ بل ذکر راځي هغه چې خلکو تاسو سره سړي هغه فنا کیږي په دنیا باندې دوکه کیږي ما وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نه دی دا ژوند دنیوي مگر د دوکه د ګوره ما عندكم ينفذ هغه چې تاسو سره سړي هغه فنا کیږي وما عند الله باق هغه چې الله سره باقی دي الله سره هغه باقی پاتې کیدون کې دلته وی ول اخرت حال دا د اخرت چې خیر غوړه دی وابقا باقی پاتې کیدون کې تل پاتې کیږي ان هذا یقینا دا بیان مذکوره دا سچ بیان شو لفي الصحف الاولى خمخو په صحیفه اولنه کې صحف کوم یو صحف ابراهیم او موسی صحیفه د ابراهیم علیه السلام چې لس صحیفه ورته ورکړي والله تبارک وتعالى وموسی علیه السلام موسی علیه السلام ته الله تورات ورکړو بعضی وی مراد تینا هغه نزول هغه تختی چې ورته ملاو شیو مراد د صحیفونه تختی د تورات دی او بعضی وی چې تورات نه مخکې دته هم لس صحیفه نازل شویو نو هغه تینا مراد دی بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية
ترتیب عثمانیه 88 نمبر سورت او ترتیب نزول چې 88 نمبر سورت نازل دی رست د سورۃ الذاریات نا. هل اتاک هل پمانا د استفهام تقریری دی. قد اتاک پتحقیق سراغله تعالی رام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث الغاشیه حدیث خبر الغاشیه معنا پټون کی یعنی خبره د قیامت خبره د قیامت ته غاشیه ولې وایي کیږي ځکه چې دا پټون کې د خلکو لره پسکه په غم کې دا ټول خلک به په غم کې پټ کی یا پټون کې د مخونو د کافرانو لره پسکه په گردونو کې نو ځکه ورته غاشیه ویل کیږي پټون کې. وجون سمخونه په دغه ورځ باندې یوم الدین په دغه ورځ د قیامت باندې د کافرانو مخونه خاشعه معنا خائفه یریدون کی وی عامله عمل کون کی وی ناصبه استړي وی څنګه عمل وکي څنګه بستړي څه شي عمل وکي هغه توقونه غ زنجیرونه چې د دې په غاړه کې به پراته وي هغه براکاږي نو عمل وکي سم استړي وي. تسلا من تدخل داخلي کی بدا کافران نارن اور تحامیه چې ډیر ګرم دي تسقا اوس کولې کیږي با او به ور کولې شي د لره من عین د یو چینه انیتن چې ډیره ګرمه ده انیه معنی چې انتها ته رسیدلې د ګرمواله داغه ليس لهم نبوي دي کافرون لره په جهنم کې طعام سطعام الا من ضريع مگر ضريع شبرق یو بوټی دی ازغیدار هغه بوټی به دیتا ور کولې کیږي داسې بدبویدار بوټی دی. ابن عباس وی دا ضری چې د ازغیدار بوټی دی او دومره بدبوی دی چې خولې ته نږدې کې داسې بدبوی به کوي لکه مردار خر په شانت چې خر مردار شوی نو دا ضری هغې ته ویلی کېږي بدبوی وي ګرم ازغی به وي د دې خوراک به وي. شبرق نامه ده د هغې. ابو جهل چې کله دا واورېد د لعینه دا بوټی خو اوښان خوري سم چاق دی دا اوښان او موږ به هم چاق کېږو مسخره یې وکړه. آیات نازل شو لا يسمن نبا چاقی دا ضریع دا بوټی ولا یغنی او نبا د فکیا من جوع د لوګینا نبا چاقی دی له نبا د فکیا دا خوان چې خوري دا خوش نه خوري چې دا وچ شي نو دی کې ازغي وغی ته ورته نږدې کېږم نه دا به وچ وي سموس پنې پشان دغه ازغي به وي دی به د دې خوراک به وي. ولا یغنی نبا د فکې دی له من جوع د لوګینا نبا چاقول کوي او نبا د فکې دی له د لوګینا. وجوهن بشارت ده سمخونه یوم الدین په دغه ورځ باندې رب کریم فرمای ناعمه من ترو تازه بوي ناعمه ترو تازه بوي لسعيها من لعملها د پاره د عمل خپل لره چې په دنیا کې کوم عملونه کړي مونږ کړي صدقات کړي نور نیک اعمالونه کړي راضی من راضی بوي ثمره به ورته ملاو شي د راضی بوي خوشاله وي په جنت په جنتونو کې بوي عالیه په لوړو کې لا تسمعوا نباوري دي فيها په جنت کې لاغي منا فضول خبره باطل خبره فيها په جنت کې عین یو چینه بوي جاریه نو عین چینی بوي عین چینی بوي جاریه نوانی فيها په جنت کې سرور تختونه بوي موضوعه معنی اوچت کړي شوی مرفوعه اوچت کړي شوی موضوع دا بل اخودل شوی ته ویل کیږي دلته فيها په جنت کې سرور معنا تختونه به مرفوعه اوچت کړي شوی واكواب او کوزي به جامونه به موضوعه دلته ده اخودل شوی به مخې د دیتا موضوع اخودل شوی به مخې د دیتا ونمارق بالختونه به ونمارق بالخت ویل کی ونمارق بالختونه به مصفوفه صف صف اخودل شوی وزرابی په جنت کې به فرشونه به مبثوثه غړول شي. اوس دغه جنت کې لوړ لوړ تختونه دي دیش غزو غدواله لري دومره پالنګونه به هم دغه سي جامونه به په جنت کې دارنګ بالختونه به په جنت کې نو دي کافرانو مسخره وکا وی لوړ لوړ تختونه به دی بسنګ خيجه دا دومره جامونه به کوم زینشي دا ټول جنت به وسنګ فرش کړي شي دا کوزي به د کوم زینوي. نو رب کریم د دې د پوهېدلو لپاره جواب کیا افلا ينظرون ایا دی نګوري ال الابل دی او خانو لرا کیف خلقت څنګه الله تبارک وتعالى دا پیدا کړي دغه جګ اوخت نګوري الله پیدا کړي دا څنګه خيجي دومره لاس پکې دغه ټټ شي ورته دی خيجي دغه سیدا تخبم مرته ټټيږي دی بخيجي دا جواب شو. وإلى السماء ایا نګوري دا منکرین کافران دی اسمان ته کیف رفعت چې څنګه اوچت کړي شوی د اسمانه
اسمانونو کې د ستوري څومره د اسمان د ستورونه ډک دي دا چا پیدا کړی الله چې څنګه دا پیدا کړم دغه سي جامونه هم پیدا کړي ایا دې نه ګوري دې ته سوچ نه کوي ویل الجبال ایا دې نه ګوري دې غرونو ته کیف سطحت څنګه غوړولي الله تبارک وتعالى على وجه الارض په مخ د ځمکې دا غرونه ورته بالښتونه کړي دي دغه رنګ دا څنګه دا غرونه پیدا کړي ولې دا بالښتونه نشي پیدا کولی الله تبارک وتعالى څنګه چې دا انکار کوي دا منکرین ویل الارض ایا نه ګوري دا منکرین دي ځمکې ته کیف سطحت کیف بسطت څنګه غوړولي الله تبارک وتعالى على الماء په اوبو باندې ولې دغه سي فرشونه نشي غوړولي الله تبارک وتعالى په جنت کې بلکې غوړولي شي فذكر پس پن ورکوا نصیحت ورکوا انما یقینا خبر ادا انت تو چې مذکر پن ورکون کې نصیحت ورکون کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لست نیت علیهم پدی باندې بمسیطن من مسلط زور ورنه چې په زور مسلمان کی چې قتل کې او زور کې په زور په ایمان نوړې د آیت منسوخ شوه دی نسختها آیت القتال مفسرین وی په آیت د جهاد باندې الا مگر من غسوک استثناء منقطعه تولى چې مخې وګرځول د ایمان راوړل نو کفر او کفر وکړو رست د واز او نصيحت نه فيعذبه الله پس عذاب ورکی در الله تبارک وتعالى په دنیا کې عذاب الاکبر عذاب له بیا په دنیا کې ورته عذاب ملاو شو قحط پراغه دارنګ په جنگونو کې مردار شو دا کافران ان الینا یقینا من لرا الله وی یا بهم من رجوعهم رجوع دید بعد الموت رست د مرګنا ثم بعنا علينا فمن حسابهم حساب د دې د اعمال موافق به ورته حساب ملاويږي